بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن کتونکو وختي ما یو انټرویو اغستې وه مولانا راهي صاحب سره، او په هغې کې ما د خبرې تذکره کړې وه چې لکه زمونږ د اکابرینو خصوصا د شیخ القرآن رحم الله شاګردان، هغه شاګردان چې هغوی ګمنام شوي دي، منظر نه اوټ شوي دي، څه وجوهاتو باندې څه مشکلاتو د وجې نه، نو په هغې کې اول مونږ د راهي صاحب معلومات وکړو، بیا هغې نه بعد زه رالم دلته کې جلبۍ ته حضرت مولانا امان الله صاحب زید مجده په توسط سره هغوی د باره کې تذکره وکړه چې موږ سره یو عالم دی، تاسو راشئ هغوی سره ملاقات وکئ او هغوی سره کښېنئ، هغوی نه تپوسونه وکئ. شیخ القرآن رحم الله زړو شاګردانو کې دی. زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره دا خو نایاب هیري دي او ډېر قیمتي خلک دی، ډېر خدمات دي، منډې تړي دي. نو زه مولانا مفتي امان الله صاحب شکریه ادا کوم او مولانا صاحب د هغې هم شکریه ادا کوم چې هغوی وخت راکړو. حضرت اول خو تعارف کوو، ستاسو پوره نوم څه دی؟ ستاسو پوره نوم څه دی؟ سید عبدالخالق شاه. والد صاحب څه نوم دی؟ فرمان شاه. تاسو تاریخ پیدایش معلوم دی؟ یاره جی دغه لیکلی مو نو بس هسې سند کې کوي دغه کې نو نشم ویلی، خو پوره معلومات نشته. مولانا صاحب وایي چې 1942 تقریبا دی. 1942 بس دغه شانتي کارت کې دا لیکلی شوي دي. ښه بس دغه صحیح دی. ستاسو خاندان قبیله څه ده؟ سیدان. او اوسېږئ کوم ځای نن سبا؟ کوم ځای اوسېږئ نن سبا؟ نو مونږ داسې چونترۍ د شاخ لوتی یو، هلته تللي یو، دا یو شپږ میاشتې کېږي کار هلته تللي یو. سبقونه کوم ځای ویلي دي؟ سبقونه خو جي زما ډېر حالات دي. اول خو زما سبق چې کوم دی که نه، نو زما فکر ټول چې زه په ښه بد پوه شوم نو فکر مې ټول د سبقونو جی جی او بیا چې کله په مساله پوه شو نو که مساله باندې چې پوه شو نو که چېرته امامتۍ له تللی نو د دې مسالې دپاره تللی یم. څومره کوشش زما چې و نو څه ډېر ځایه دی، ډېر ځایه تللی یم او ډېر ځایه مې امامتۍ کې ټولګي کې هم 5 ځایه او هم د دې مسالې دپاره او د دغې ځای نه د اسلام الدین صاحب مدرسه کې وم، هلته مو سبق وي. نو بیا داسې چلو شو چې ټلۍ واله شیخ راتلو پراټګان جومات ته، نو ده وویل چې ګوره یو سړی راځي تقریر له خو ځئ به نه. نو ټولو طالبانو وویل ښه. توړي جومات ته راته توړي کې د اسلام الدین مدرسه. ما ویل مې زه خو به ځمه، ما هغه وامې مې چې زه خو مې ځم تقریر له، هغه له مې نه وي خو لکه مې ځم به زړه کې مې وي. بیا چې راغی نو لړم، او چې لړم نو بیا له طالبانو شکایت وکړو چې دی خو تللی او ستا خبره نه وه منلې. نو بیا زه وغوښتم چې ویې غوښتمه نو ما له یوې څه ګډې وډې وي. ما ویل مې صاحب ګډې وډې نه وي، ښه قرآن او سنت مدلل بیان یې کړی دی، خو دا ظالمان مې هسې خبره روانوي. دا همدغسې مې وله وي، مې ظالمان خبره روانوي نو په دې وجه باندې دا خبره دغه شوه. ګنې مې ښه داسې بیان اړو څوک مدلل د قرآن او د سنت. قرآن هم چا نه ویلی؟ قرآن هم چا نه ویلی؟ د شیخ صاحب سره که نه. په کوم کال کې؟ کال یاد دی؟ یاره خو طیب صاحب ما هغه وخت کې دریم جومات کې سکول وي، د هغه وخت نه دی نو دورم کړی وه که سبقونه څه نور ویلي وو؟ د هغه دورې مې شروع کړې وي. څو دورې دې کړې؟ یاره یو 5-6 دورې به مې هغه رټۍ جومات کې کړې وي. بیا هغې سره سره به مو دا مدرسه لا نه وه جوړه، دا اوس چې ده نو بلاکونه کته به خوړ کې کېدله، دا به هم په اوږه به راخېژول. بلکل د دې مدرسې تاسو په هغه کال باندې څوک داسې مشهور عالم تاسو پېژنئ چې بس شیخ صاحب ونو او صرف دغه شیخ صاحب دورې به وي او داسې خاص ملګری ستاسو ذهن کې شته تاسو سره سبق وي؟
هغه وخت کې جی هغه کې کالو خان حافظ صاحب و ماشاءالله ها او بل مرزا ګل صاحب و د انبار او داسې د ډوډري مو د جلبۍ مو د جلبۍ مو را سره وکنه یو کاشکار مولوي صاحب و یو عبدالحکیم مولوي صاحب و دا کسانو را سره دا وخت تاسو دوره حدیث کړی دی دوره حدیث هم کړی دی او کنه کم کال کې فارغ شئ هغه خو 77 کې دوره حدیث مو کړی چې دلته نه وشاړم دا ټوډيري د مدرسې نه نو هغه خبره نیمګړې پاتې شوه هغه داسې وه چې نه به زه یم زم به لاړم چې رالم نو یو منطقي استاد و د کابل هغه له وی دا سړی خطرناک دی به وباسي اورې نو هغه وی ښه ده نو بس یې راوغوښتم چې راویې غوښتم نو ما نه یې تپوسونه کوله چې تپوسونه یې کول نو ما وله وی مې داسې کار دی لکه زه د ښکلې بانه کته نو ما له وی یو حدیث یې ووي د بخاري حدیث دی چې وګوره د الله نبي وایي چې د اس په دې تندي کې برکت دی واقع ده د اس پر تندي کې برکت دی نبی رسول الله وایي د اس په تندي کې برکت دی او دا پنځپیریان ظالمان دی چې کوم برکت د اولیاء نه مني نو ما ولوي مې دا برکت خو مصدر دی دا کله مبني للفاعل راځي او کله مبني للمفعول راځي نو دا د اس په باره کې چې نو دا مبني للفاعل دی او که مبني للمفعول دی ته پوه نو اوس که دا وایي چې مبني للمفعول دی خو بیا خبره صحیح ده یوه ده او که وایي مبني للفاعل دی نو ویلی نه شي مبني للفاعل دا مطلب چې د اس برکت اچوي دا خو ویلی نه شي معنا دا ده چې مبني للمفعول چې دا برکت د اس په تندي کې چا چولې الله چولې دی او دا اولیاء په باره کې چې راځي ما خو دا خلک وایي هغه یې اچوي نو دا خبره په دې باندې چې کوم ده نو دغه شان په دې خبره زه د مدرسې نه وویستم او ویلې وباسئ دی چې کوم دی نو ده د خمبیر خراب دی پوه شي نو بس بیا هلته کې یو استاده کوړي کې خبر شو نو هغه چې کوم دی نو محمد علي مولوي صاحب ډېر زبردست موحد سړی و د دې سواتو بس جو بیا هغه بوتلم او هغه سره دویم چت کې به اکوړ کې او هغه به د جامع مونځ بره کولو پوه شئ مونږ چې کوم دی نو مونځ به هغې کې کولو هلته کې جمع لکه هغه بره دویم چت کې به مو کولو هغه سړی موحد مو تاسو فراغت اکوړي نه شوی دی فارغ شوی تدریس هم کوم ځای کوو 77 کې چې کوم دی نو فراغت شوی بیا یې 2-3 کاله دی مونږ دا مدرسه دلته کې وه هغې کې مې تدریس هم کړی و طالبانو له د ټوډري کې په هغه وخت کې دا تنار شیخ سره تاسو تا کو تنار شیخ سره تنار مولوي صاحب سره تنار مولوي صاحب سره و او هغه ملګری اوس چې دوره مو کړو 77 کې نو هغه زما د هغه نوم زما نه هېر دی نو هغه راله وی چې ته به مونږ سره دلته کې دې مدرسه کې به دغه به کوې استادي به کوې نن سبا درس دی نن سبا درس دی نن سبا او که نه یو درس د شاخ په غاړه دی قرآن درس کوئ د قرآن پاک لوی کرا هلته ډېر زنانه راځي تدریس خو هم ډېر وکړو تدریس هم ډېر وکړو شاګردان خو هم ډېري او که نه ډېر تقریبا خاص شاګردان څوک داسې چې تاسو یادوئ صاحب زما اوس د خیاله دغه دي خو دا چې کوم دي نو زه هغوی زه نومونه یې نه زده کوم بس زه خپل کار کوم سبقونه وایم یو دغلته خوشه جومات دی نو هغې کې مونځ هم ورکوم د جمعې مونځ هم کوم او مونځونه پکې ورکوم خو خوشه دی لار کې د یو پلتې نهر دی بل پلتې لار ده لوی جومات دی ماشاءالله شاګردان خو ډېر خو هلته ماښام مونځ نه پس مونږ هلته کې درس کوو نو وي واته 10 کسان هلته هم وي اوس مو شروع کړی
ماشاءالله یو میاشت مشهور. مونږ خو خبر شي عبدالمقدس باچا سیم صاحب شاګرد دی، امیر حسین باچا سیم صاحب شاګرد دی. بس جی زما خو خپل ځاني دا طبیعت دی که نه چې یو زه د نوم کولو خلاف غوندې یم چې سړی خپل ځان نوم کوي یا په دین باندې ګټه کوي. د دې دوو خبرو زه خلاف یم. نو زه په دې وجه دا نه وایم چې دا زما شاګردان دي. د یړو سبق اړو جومات اړو پیژندونه واړو په مینتونو مو راوسېري. هغه مولانا امان الله صاحب صاحب شاګرد دی. مولانا امان الله صاحب بس دا د څنګه پاتې شوی دا سره دی هلته کې دا مدرسه د ډېر وخت نه مونږ دغه کړې وه که نه. نو بس دی برادر ټول کړي کسانو. نو ما خو هغه وخت کې ما خاص دا نه وکړی ټول کړي. یو مدرسه په دلته نه ده د پیداتیانو وه نه زمونږ وه. دا مدرسه وه ټیک ده که نه یو دغه مدرسه وه. بس دې کې سبقونه مو وې. دې علاقې باندې جلبۍ کې خو تاسو څنګه وایئ چې مدرسې نه وي؟ تاسو څنګه وایئ مدرسې نشته نه وي هغه وخت کې که نه؟ نه وي بلکل نه وي. تاسو دا کله آغاز شروع کړو د توحید سنت خدمت دا خو ډېره ګرانه وه. نو ګرانه وه نو په دې د ګرانوالي کې زه ستا ته حالات وایم چې ما سره کومې نخرې شوي دي خامخا شوي هغه دا شوي دي که نه چې ما کار شروع کړو نو جومات نه راوویښت کړو. جومات نه راوویښت خو کسان را سره لکه د کلي ډېرو. نو بیا مو اجره کې د مدرسې شاله اجره ده نو دې کې مسابقه وي او که نه هغه بټۍ مو دیره وه مدرسې شاله اوس هم شته هغې کې مسابقه وي. نو محمد زاهد دی الله وبخښي ډېر وخت خبره ده دی راغی وی داسې کې دا نو ما والا وی هغه سره مې ګپ هم و او غوسه هم والا شوم چې مې وګوره مونږ یې جومات ته راوشړلو نو اجره کې به سبق نه وایو. وی زه څه وکړم مې ته دا وکړه چې مونږ دومره ځای راکړه چې جونګړه پکې جوړ چې سبقونه وایو. وی دا مدرسه دغه ځای کې توتان وو ډېرانو وو دا ځای هسې وی دا مې درکړو په یوه خبره دا ټوله مدرسه داسې هغه پله خو لغونې اوس ورسره یو ځای کړې ده خو لکه دا مخامخ یې راکړه وی دا مې درکړه. نو بس هغې کې دی چې مونږ اول کچا آبادی کړی و کچا آبادی و یو ځل کچا و نو بیا مو د داسې جوړ کړو چې د بار پخه خښته او دننه کچا دا مو بیا وکړه. خیر بیا ورو الله پاک اسباب جوړول نو بیا پخه شوه. تاسو مدرسه تعلیم القرآن بنیاد یې ښه مدرسه تعلیم القرآن بنیاد هماښه و د سیدانو محله کې او که نه د دې څه ترتیب دی تاسو ولې هغې ته نه ځئ بس کړین دي بس کړین دي د مدرسه محله سیدان چې ده که نه تعلیم القرآن تاسو هغې ته اوس نه ځئ بنیاد خو تاسو یې ښه و که نه نو بس او که نه نو اوس ولې پرېښودل هغه داسې چل دی چې یو خو زه لغونې اوس کمزور یم بل دا چې زمونږ د کلي کې غریب سړی روک دی اما باندې حالات دا رالل چې زمونږ د یو خدای نو هغه څه مرګ وکړو هغې سره چې کوم دی نو په مونږ باندې مشکلات رالل نو د هغې په وجه رانه هم پاتې شو کار. اوس نن سبا تدریس کوئ؟ نو نن سبا کوو خو لکه دلته کې شته کسان نو زه هلته کې نو که دغه تعلیم القرآن کې شروع کړئ نو بهتره نه ده؟ زما خو ډېره خوښه ده خو داسې چل دی چې ما دې کې بیان شروع کړو طالبانو له تقریر به مې کولو هغه طالبان زما نه متاثر شول بیا زموږ یو ملګری نو هغه خو دا نه غوښته نو هغه بیا د دې نه منیت وکړو چې دی به نه راځي دله مه کښېنئ اوس هم ما سره هلته راځي کله ناکله دا څوک ملګري تاسو دعوت توحید نه منع کولی دا څوک و یاره نوم یې دا خو لکه ملګرتیا وه که نه چې تا به څه دعوت ورکوه خو توحید دعوت به دې ورکوه که نه هغه دغه مې هم شاګرد خو لکه دی نه خوښوله چې طالبانو د ده پله روښي دی نه خوښوله. اوس نن سبا امامت کوم ځای کوئ خطابت دغه نهر په غاړه چې ده دا نهر په غاړه ښه ماشاءالله
دغه کوم دا تاسو لیکل کړي کتاب لیکل دی یره جی ما خو زما خو کمزوري وه او بس د هغې وخت خبره ده چې خلکو به وایي چې سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې بېځایي دوزخ کې به ګسۍ وایي نو زمونږ ساده پلار نه جوړ بس دې له زړو پرېښودی نه څه رسالې څه مضمون لیکلي دي یره جی بس نور مې هېڅ نه سوا د قرآن د خدمت نه او د کتابونو نه د کتابونو درسونه مې هم کړي دي کتابونه مې ویلي دي درسونه مې هم کړي دي مدرسو کې زمونږ خپله مدرسه د تنار مولانا سپاهي مې 3 کاله تدریس طالبانو له کړی ماشاءالله 3 کاله په هغه کال را سره د دغه یو شاګرد هغه آخر کانزو را سره نو بینالو ځکه چې خوند نه راکوي داسې نو هغه شروط فاسده للبیع مې ولوي اخر کنز کې نو ما له وایي ما له پکې دومره وضاحتونه مه کوه ما له لنډه معنا کوه پوه شي او په لنډ هغه پوهېدو په لنډ پوهېدو نو په لنډ لفظي معنا باندې بیا خود خو ما خو علی خود مطلب شروط فاسده للبیع چې بیع شرا فاسدېږي کوم شرطونو سره چې بایع مشتری شرطونه ولګوي نو هغې سره بیع شرا فاسدېږي نو کوم شرطونه دي نو ډېر شی وام له بیانو ماشاءالله مولانا صاحب تاسو جماعت سره کله نه وابسته یې جماعت سره کله نه وابسته یې جماعت ارشاد تحفیظونه سره داسې چل دی چې دا د ډېر وخت خبره ده هغه داسې چل و چې شاه منصور له تلي مونږ 3 کسانو یو دغه عبدالحکیم مولوي صاحب و یو دا کاشکار استاد الله دې وبخښي انو شاه منصور له تلي هلته کې مو دوره کوله بس موږ ویره خو دا لفظي ترجمه را وبکو جلالین او تفسیر یسیر به پې ګورو نو چې تناصافي لاړو شیخ صاحب سره ملاقات لاسي او که نه لکه زمونږ په هغه ورځ چوټي وه نو چې لړو نو بس ما چې سوچ وکړو خپل ذهن کې ما خو وایي چې یو ځل ترجمه وکړو نو بیا په تفاسیر ګورو خو دا ترجمه د شیخ صاحب دا د 10 کاله چې دې کې تېر کړ نو ایله به یې کابو کړم پوه شئ د دې کار به هله پوره شي چې زه تقریبا 10 کاله لاړ راشم د بیا سواته 10 کاله بیا لاړم په سایکل باندې ساري وختي تلمه چې درس به ختم شو نو بیا به راتلم تقریبا 10 کاله تاسو تېر کړل هغه 10 کاله هم تېر کړل او ګره دا 10 کاله اوس په دې کې مې د خدای غاړه نه چې لسو یا اولسو نه کنه خدا ټول ترجمه مالته وکړي اوس خو تاسو ته ډېره ګران دي درس کې تدریس کې مطالعه کې ډېره ګران وي ځکه چې نظر خو یو سترګه خراب شي چې ما د شیخ خبرې چې کوم دي چې ځای راشي نو ټولې راله یادې دي او موضوع کې شته بالفعل د قرآن او دغه چې کوم دی نو دا یو سمت الدرر د شیخ صاحب دا زما لپاره داسې دی لکه 10 سپارې تفسیر جی ها بالکل په هغې نه دومره فایده اخیستی شم دا سمت الدرر بس زما نور تفاسیر خو ډېر ښه چې سړی وګوري خو دا چې زه وګورم نو ما له هغه ټول هر څه پکې رایاد شي ماشاءالله الله فهم درکړی دی دا او د اوسه پورې خو هم قرآن درسونه مې ډېر کړي جی خو د قرآن بل یو فهم ما له الله راکړو چې قرآن درس کوم نو هغې کې چې کوم لال جواهر ملغلرې دي پکې نو هغه الله ما ته ذهن ته راکړي ماشاءالله لازمي چې هغې له زه اریان شمه هغه خبرو ته چې قرآن پاک کې کوم ما ته الله ذهن کې راواچي یعنې الهامن غوندې بالکل الهامي زما اوس درس الهامي دی ماشاءالله او ناشنا طرز دی علاقه کې ستاسو عہده شته جماعتي عہده شته تنظیمي عہده شته سره نو بس تنظیمي سرکار کوئی نن سبا
سکار په کو جماعت سره جماعت سره دا جماعت کار خو زما دا دی چې ته خو که امامتي مې ده نو د دې جماعت لپاره ده شورا لځئ شورا لځئ د کلي شورا یا علاقې وي هغه خو زلم خو دی لکه لغونې په دې باندې دغه شوی دی چې زما معذور یم که نه لغونې نو شورا ته اوس ما ته یعنې پوره دغه نه کوي مخکې تاسو ته مخکې به تلو شورا به چې کله چېرته به ونه تلو به څه عهده درته میلاو شوې وه امیر پاتې شي ناظم پاتې شي بس ته خو امیر هم پاتې شوی ما د کاشکار استاد او د کابل مونیسي په وخت کې هغه وخت کې خو ای خو امیر کړی وم ته پوه شوې مطلب باندې بیا ما قبلولو نه امارت ما یې زه پوهې نه شم که نه دغه شی و تاسو شیخ القرآن سره پاتې شوي که نه جی شیخ القرآن رحمه الله سره پاتې شوي او که نه څنګه سړی تاسو وموندو هغه څنګه سړی وموندو تاسو چې هغه سړی څنګه و څنګه و او بس زه خو چې څومره خیال کوم که نه ما چې هغه له کتل او د هغه معلومات او د هغه اخلاص هر سره مې کتل نو ما داسې انسان نه په دنیا کې په خپل ژوند کې لیدلی و پوه شي او نه چا سره پاتې شوی وم داسې لکه شیخ صاحب چې و تاسو څه خاص نصیحت کړی دی جی خاص نصیحت یې ته کړی دی ما سره خو نصیحت دا و که نه چې زه کوم وخت کې تلم نو زمونږ د کلي څوک هم هلتې نه و یوازې زه وم او دا والا پته وه چې دی په سایکل راځي بیا ځي نو زه به هغه نه پټ کېناستم د شیخ صاحب نه په دې وجه باندې مې یاره شیخ صاحب که یا تپوس وکړي یا دغه وکړي نو شیخ صاحب خو جدا حیثیت و که نه نو زه دغې له به ناستم نو شیخ صاحب چې کوم دی نو هغه چې درس به ختم شو نو چې راتلو به نو سیده و به ما راتلو یعنې داسې به ذهن کې ساتلو ماشاءالله پوه شو مطلب باندې مناظرې کې شرکت هم کړی دی مناظرو کې مناظرې خواسې دي کلي کې اخوا دېخوا مو شوي دي خو داسې لویه مناظره کې چېرته نه یم شامل شوي ستاسو مخالفین سره برتاو څنګه وي د عقیدې مخالف سره برتاو څنګه وي تاسو سلوک ستاسو څنګه وي هغوی سره زما دا دغه نه که نه چې زه زما خو دا کار چې د که امامتي کوم که یو ځای له ځم کار دی هغه ډېر ځایونه دي نو دې مسالې لپاره نو زه اوس هم چا سره اخلاقي دغه نه ساتم چې زه هم دې زما نه دغه نه شي یعنې بې تاثره نه شي نو زه هر چا سره سلوک د دې مسالې لپاره ساتم څومره اوسه ملګري دغه چې دي که هغه ما مونږ سره تنظیم کې نم دي نو زه هغوی سره سلوک ساتم د دغه د دې مسالې لپاره او داسې شوي هم دي چې ښه لوی مولایي او د هغه مخکې مې ښه وضاحت کړی دی او ښه پوره مسله مې کړې او دی نه دي ویلي یا ښه دي یا بد دي بلکل تر دې پورې چې زه یو پیره رشاکۍ کې وم نو غلډیر کې یو غم شوی نو زما مقتدیان دل وي یاره دعا لوي نو ما ویلې ځم در سره ځم هغه وي ته ځکه مزه چې هلته کې هغوی سړي ته هم وایي چې بیان وکړه او چې ول بیان شروع کړي مسله وکړي نو هغوی راپرځئ نو مونږ به څه خوند به وي چې تی راپرځولی مونږ درته ګورو ما ویلی اوس خو که زه لا نړم نو ما دا مسله منلې نه ده که تاسو سره زه اوس لا نړم په دې خبره چې تاسو داسې وایي چې هغوی وال کوي نو بیا ما مسله پوره نه ده منلې خو زه در سره ځم پرېږدې ما راوپرځئ پوه شوې او ګورئ راله مې پرېږدې څه کوي یادې کوي خیر چې لاړو نو چې کېناستو دعا مې وکړه نو بیا ما له دوه تنه راغله وی بیان وکړه بیان مې شروع کړو خو دومره اوږد بیان مې هم چېرته نه و کړی لکه هلته مې چې کړی و او دومره وضاحت مې هم چېرته نه و کړی لکه هلته مې چې کړی و بیا به هغوی دا هغه خلک چې زه یارولم زما قانون دا دی چې زه مسله کوم پوره کوم خو په اخلاقو یې کوم دا چا سره دغه نه ساتم چې پلانی مشرک پلانی کافر
شاه منصور بابا څنګه وو؟ شاه منصور بابا څنګه وو؟ څوک؟ شاه منصور بابا. شاه منصور بابا خو بس لفظي ترجمه خوا کوله. ها پوه شئ؟ نور وضاحت او هغه تفصیل. عقیدتاً لوگوں نے عقیدی په مسله کې هغه خو یو ورځ لکه دا مسله کوله که نه وی چې دی وایي چې یاره مړي پوهېږي دا مسله اولیا پوهېږي وی هغه وی د خپل ځانه نه خبر او هغه خبر نه دي دی وایي پوهېږي نو لکه دا مسله یې کړې وه چې مړي په غیبو باندې نه پوهېږي نه د چا اوري. تاسو څنګه لکه شیخ القرآن مولا ترجمه خوښه شوه او د شاه منصور بابا خوښه نه شوه هغه هم پرېښودو؟ نو بس ما خو دغه شاه منصور مولوي صاحب ترجمه مې خوښه وه چې لفظي ترجمه به زده کړو یو تفسیر یسیر او تفسیر جلالین دا پې ګورو خو چې هلته لړم نو ما وی چې جلالین او د دغه چې کوم دی تفسیر یسیر هغې دومره کمال او دومره دغه نشته لکه څنګه چې دا خبرې چې کومې دي د شیخ صاحب چې د هر صورت خلاصه او د هر صورت لغوي او اصطلاحي معنی دا ټولې نو بس ما یاره دا به اوس ټول به یادول غواړي لازمي نو بس بیا اما چې دا زه یادوم نو دا 10 کاله کې هم نشم یادولی هیله به چې 10 کاله ولګومه تب جا کې نو هله به څه جوړ شي او واقعي چې هماغه وخت مې کوم لګولو سارټۍ جومات کې اصل بیا دلته کې دا نوې مدرسه چې جوړه شوې وه پنجپیر کې کوم جومات کې پاتې شوی؟ پنجپیر کې کوم جومات کې پاتې شوی؟ په کوم کې؟ په کوم جومات کې وای؟ زه بس چې هلته کې رټۍ جومات کې مسابقه وی نو کیله به تلم راتلم او دلته کې به هم تلم راتلم خو کله به پاتې شوم. دا راته وایي جي د جماعت بنیاد ولې ایښودی؟ جماعت ارشاد التوحید سنت بنیاد ایښودو مقصد څه دی؟ چې دا ولې ایښی دی؟ دا د دې لپاره چې یاره دا ښکاره ملګري او د دې خدمت کېږي او لنډ نوم یې کېښود ارشاد التوحید والسنه چې دا کار کوي. بلکل ارشاد التوحید والسنه معنا خورونکي د الله د وحدانیت چې د الله سره هېڅوک شریک نشته دی. دا راته وایي د تعلیم القرآن چې تاسو بنیاد ایښی دی د دې پس منظر سره ولې ایښی دی؟ نو خو بس دغه شی که نه چې مونږ خو لکه وی چې دا مسله خوره شي دې ځای کې د دې مسئلې دپاره اوس هلته کې مولانا صاحب که جومات کې متقرر درس کولو نو هم د دې مسئلې دپاره که هلته کې بیا مشرانو غریبانان یې پوهېدل نه نو هغه یې راوشړلو. اوس هلته کې هغه مدرسه کې مولانا عبدالمقدس باچا صاحب خدمت کوي تاسو ته مطمئن یې؟ عبدالمقدس باچا صاحب خدمت کوي تاسو ته مطمئن یې؟ نو بس خود دغه د ارشاد توحید و سنت خدمت کوي ماشاءالله. زما خو دی زه چې د ارشاد توحید و سنت روکړي نو که هغه هر څوک چې پوه شي په هغې خوشحال یم ماشاءالله. الله دې قدر وکړي. جماعتي ملګرو ته څه پیغام ورکوئ؟ جماعتي ملګرو ته څه پیغام ورکوئ؟ अहिले دا پیغام ورکوم چې زه دا ملګرو ته وایم چې دا خپل خدمت کوم دی ارشاد توحید و سنت دا ډېر لوی خدمت دی او دا په دو خبرو خرابېږي. دا دو خبرو نه مو ځان بچ کوئ. یوه دا چې یو سړی وایي چې زه په دې نوم کوم خپله او بله دا چې زه په دې وصولي کوم چې زه په دنیا وګټم چې زه په دنیا کې مزې وکړم نو دا دوه کاره چې کوم دی نو په آخرت کې دا هر څه ختمېږي. هلته به وایي دا هر څه دی اغوښتي دنیا دې اغوستې ده نو هر څه خرابېږي. نو هر ملګري ته هم زما دا پیغام دی چې بھائی دو خبرو نه ځان ساتئ. یو د نوم نه نوم یې چارې مه کوئ ریاکاري به نه کوئ ریاکاري به نه کوئ نوم یې چارې نه کوئ او هېڅ ضرورت والا نشته دی. او بل دا ده چې الله وعده کړې ده چې زه هر څه ورکوم نو په دې دین باندې وصولي نه ده پکار. دا دوه خبرو سره دا تباه کېږي هر څه ختمېږي. او د بخاري حدیث دی چې دغه انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. صحیح خبره. دا شی دی. الله دې خیر وکړي. انا د ډېر لوی تفصیل حدیث دی دا. جی
عزتمندو تاسو مولانا صاحب خبرې واورېدې د دې قوت سماعت او قوت بصارت دواړه کمزوري شوي دي ځکه چې څنګه چې مولانا صاحب وایي چې هغه 1942 پیدایش دی تقریبا 80 سال تقریبا عمر دی بلکې زیات شوی نو سړی 80 سال نه بره شي نو هغه خامخا کمزوري نه نو تاسو دا خبرې واورېدې اگر چې وجود نه کمزوري شوی دی سترګونه کمزوري دي غوږونه کمزوري دي څنګه چې ما په چغو خبرې وکړو سره تاسو واورېدل یقینا تاسو دا خبر مایند کوئ نه ځکه بعض اوقات زموږ د اواز تیز شي مشرانو باندې موږ دا ګستاخي شمارو الله دې له صحت کامله ورکړي نو دو هغه تجربات اگر چې زما خواهش خدا چې ډېر خبرو سره وکم او چونکې دا سی وخت عمر کې بیمار سره ناسته کول هغه تکلیف ورکولي نو زموږ مقصد خدا نه چې موږ بل مسلمان تکلیف کې واچو بلکې هغه ته راحت ورسو نو موږ لږ ته خبرې وته نو تاسو د دې هغه یادګارنه او کوم خبرې چې کوم دي د دې په ژوند کې شوي دي هغه تاسو صرف واورئ او دغه تجربه حاصله کړئ چې د مشران دین او د جماعت سره خدمات کړې دي سونه منډه تړي ولې دي کم تکلیفونو سره مخ شوي دي نو د دې مشوره د دې خبرې د غیغه تذکرہ تاسو واورئ الله جزا خیر درکړي الله تاسو عمر برکت واچي په دې تجربه نه فائدہ ان شاء الله که ژوند دي بیا به راځو نو اخر کې زه مولانا امان الله صاحب شکریا ادا کوم چې هغه په توسط سره مونږ دلته رالو د سره زموږ ربط نه مخ کې او کدی بالفرض مو سره دا خبر نه کړي نو بیا موږ د سره تعلقات نه جوړ شي نو دا ډېر خوشاله خبره چې موږ د شيوخ شاګردانو کتل ماشاءالله چې سړي کې نه روح پیدا کی نه جذبه پیدا کی همت پیدا کی او داسې مشران ډېر نایاب دي ډېر تقریبا اوسم شته خو چونکې ربط نشته نو که زه مرګ دعوت کوم که داسې مشران علما تاسو په علاقه کې نو تاسو پوینټ کې ما ته بیا وایئ ان شاء الله زه ملاقات ته راشم هغې سره ملاقات به وکړو دغې زموږ ما ته ګوډ سوال نه دغه تپوسونه به ته نه وکړو نو دې سره ډېر لوی حوصله افزایي کېږي او ډېر سړی ملا کلکېږي په دې سره مولانا صاحب الله جزا خیر درکړي الله خوشاله کړي تاسو ډېره مهرباني تاسو وخت راکړو الله دې صحت درکړي الله تاسو ایمان خطا کړي او مولانا صاحب تاسو ډېر شکریا ډېر مولانا ان شاء الله ژوند دې ملاقات وکړو جزاک الله ډېر